أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله العظيم سورة آل عمران سپارہ نمبر سلورما د سپاری رکو نمبر 4 او د سورت رکو نمبر 13 آیت نمبر 121 122 شاته آیت کی مسلمانانو ته د صبر او د تقوا د پرهیزګاری تلقین ذکر شو چې تاسو صبر کوئ او پرهیزګاری پزان کې راولې نو د دنیا هیڅ یو طاقت او هیڅ یو لخر با تاسو په مقابله کې کامیاب نشي پدې راتلون کې رکوع او پدې آیاتونو کې د غزوه احد او د غزوه بدر د دوو جنگونو د واقعات یو جھلک او یو واقعا مختصر غونتی کې ذکر کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې مدینه منوره ته هجرت وکړو نو د هجرت په دویم کال باندې په بدر په میدان کې یو جنگ وشو چې غزوه بدر ورته ویل کیږي په دغه جنگ کې د کافرانو اویا غټ سرداران مردار شول هلاک شول او اویا غټ سرداران گرفتار شول او قید شول بیا وروسته دغه قیدیانو په بدله کې فدیه واغستې شو او دغه قیدیان پرې ښودلی شول نو د مکی نه چار چاپیره قبایل خلق را جمع شو او د مکی خلکو ته وی چې ستاسو قافله د شام نه مکی ته را روانه وه او دغه قافلې په سر باندې جنګ وشو زمونږ دومره خلک پکې ووجلی شو اوس تاسو را جمع شئ یو لښکر جوړ کې او د مدینې په مسلمانانو باندې حمله وکړي زمونږ د مقتول او زمونږ د وجل شوي خلکو انتقام او بدل واخلي دا د جنگ بدر نه پس دا خبره وشوه د مکی ټول خلک راجمع شول مشرکان او چار چابیره قبایل یې هم د ځان سره کړل 3000 لښکر یې تیار کړلو او مدینې منورې باندې د حملې کولو اراده وکړله دا لخکر چې د مکینه د کافرانو راوتو نو ځان سره ښځې را روانې کړلې په دې نیت باندې که چېرته د جنګ بدر په شانتي په دې جنګ کې هم دا کافران رسته کېدل او تښتېدل نو دا ښځې به ورته سندرې وي غزلې به ورته وي شعرونه به ورته وي پیغور به ورکوي په شا به یې ټپوي غیرت کې به یې راولي نو چې د جنګ نه واپس راونه تښتي نو په دې جنگ کې ځان سره ښځې را روانې کړې او 3000 لښکر په ډمامو باندې په یو شان او شوکت سره او ډېر په غرور او په تکبر او په نشه کې د مکې نه راووتل او د مدینې په طرف باندې را روان شول کله چې دا لښکر مدینې منورې ته نږدې راورسېدو نو د مسجد نبوي نه تقریبا 3 کیلومتره کې یو غر دی احد غر ورته ویل کېږي دغه غرو په لمن کې یو طرف ته د 3000 لښکر خپلې خیمې ولګولې او د جنگ تیاری یې د دغه ځای نه شروع کړله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د دې خبرې خبر را رسېدلی و چې کافران را روان دي جنگ له کله چې دیو د احد د غر په خوا کې خیمې ولګولې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه را جمع کړل چې څه وکړو د جنگ په باره کې مشوره اخیستله چې څه طریقې کار اختیار کو او څه طریقې سره جنگ وکړو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل رای دا وه چې دلته به مدینه منوره کې دننه پاتې شو په خورونو کې مورچې به جوړې کو چار چاپیره او دا کافران چې مدینه منورې ته د کلي ته رادن نشي نو مونږ به په مورچو کې او دوی به بهر په لارو کوڅو کې وي مونږ به ورته د کوټو د کورونو په چتونو یو په دیوالونو به یو په ونو بوټو کې به یو مونږ به پې بره یو دوی به لاندې او مونږ به محفوظ یو نو دوی ته به شکست ورکول آسان شي او جنگ کول به آسان شي مونږ ته زمونږ نقصان به کم شي او د دوی به زیاتو شي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رای دا وه او د بعضو صحابه هم دا رای وه
په دغه مشوره کې د مدینه منورې عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین د منافقانو سردار چې ځان مسلمان ښکاره کو دیم په دې مشوره کې ناستو. د دم مشوره دا وه چې مدینه منوره کې د دننه پاتې شو جنگ دیګو بهر د میدان ته ونځو. دا اولنې واقعه او اولنې ځل و چې د عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین رای او مشوره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مشورې سره یوځای شوه او اتفاق رای راغی. په دغه صحابو کې ډیر صحابه داسې وو چې یو کال مخکې کوم د بدر په میدان باندې جنگ را پیښ شوی و هغوی په دغه جنگ کې نو شریک شوي پاتې شوي وو او د زړه یې دا ډېر لوی خواهش و چې یو جنگ دی بیا وشي او زموږ د شهادت ارمان دی پوره شي او په بدر کې شریک شوي نه یو چې یو پیره بیا جنگ وشي او مونږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره په جنگ کې شریک شو. نو دغه جوشیله صحابه کرام چې د شهادت په شوق کې جوش او جذبه یې ډېره زیاته وه د هغوی بار بار اصرار او رای دا وه حضور پاک ته چې د الله محبوبه پیغمبره مدینه کې دننه نه جنګیږو بهر میدان ته وځو لکه څنګه چې د بدر په میدان جنګېدلي وو داسې اوس هم بهر میدان ته وځو په میدان کې به وجنګیږو. اسینا چې موږ مدینه منوره کې پاتې شو او سبا را پسې کافران ملنډې کوي چې مسلمانان یریدل د یری نه د کورونو هم نه راوتل په کورونو کې ناستو نو چې دا پیغور سبا څوک رانه کړي نو بهر میدان ته وځو. د لږو صحابو رای دا وه چې مدینه کې دې پاتې شو د ډېرو صحابو مشوره دا راغله چې یره بهر د میدان ته وځو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام لږه خاموشي اختیار کړه صحابه هم خاموش شو حضور پاک به نورې خبرې ونه کړې دننه لاړل کور ته تشریف یوړلو زغره یې واچوله جنګي زغره لکه جنګ کې چې به حضور پاک کوم کیفیت او حالت اختیارولو او توره یې راواغېسته او ډال یې هم راواغېسته بهر ووتو صحابو ته یې وی ځئ چې ځو د حضور پاک دا کیفیت او دا حالت چې صحابه ولیدو نو هغه کومو صحابو چې بهر د وتو مشوره ورکړې وه هغوی ته د دې خبرې احساس شو او ځان سره دا سوچ او فکر وکړو چې حضور پاک جنگ له بهر وتل نه غوښتل لکه جوړې زموږ د مشورې نه مجبوره شو او جنگ له میدان ته وځي نو دا جوړې موږ نه غلطي وشوه او حضور پاک له موږ لره مجبوره کول نه پکار. نو بیا را مخکې شول وی حضور که ستاسو خوښې مدینه کې به پاتې شو دلته به جنګ وکړو میدان ته نه ځو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمیل ما زغره تړلې ده او جنگ ته مې نیت کړی دی او د پیغمبر شان دا نه دی چې هغه د جنگ اراده وکړي توره او ډال راواخلي او بیا بغیر د جنگ نه اسلحه واپس وغورځوي دا د پیغمبر شان نه دی. زه اوس به ځو صحابه هم راووتل 1000 لښکر د صحابو د مسلمانانو تیار شو او د احد د غر په طرف باندې روان شول چې د مدینې منورې نه بهر وتل لږ ځای پورې مزل یې وکړو نو عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین د دم رای دا وه چې مدینه کې دې پاتې شو که نه او مشوره خو د ډېرو صحابو په مشوره باندې راغله بهر وتل نو د دا بانه جوړه کړله چې محمد صلی الله علیه وسلم بس صرف د خپلو ملګرو خبره مني او د ځوانانو د جوشیله خلکو خبرې مني او زموږ مشورې لالو څه حیثیت نه ورکوي زه مشر یم په ټولو کې او سپینګري یم او پلانکي او ډینګري او زما خبره یې ونه منله نو موږ څه خدای نه یو والي چې غر سره ډغره وخو او ځان له سرونه روانو کافران خو 3 زره دي او موږ خو یو موټی یو موږ د دوی مقابله نشو کولی نو دې بانه جوړه کړله او خپلو ملګرو ته وی نور هم ورسره ډېر منافقانو وی راځئ جنګ له نه ځو محمد پیش او ملګري پیش او جنګ یې پیشه چې زموږ مشوره نه مني نو بس موږ ورسره جنګ کې هم نه ملګري کېږو. نو عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین را پشا شو د لارې نه او د سره خپل ملګري هم را واپس شول. بعض کمزور ناپوه مسلمانان د دوی په دې چال کې راګیر شول هغوی هم ورسره واپس شول. 300 مسلمانان د 1000 صحابو نه رابیل شول او مدینې ته واپس لاړل. 900 لښکر د حضور پاک سره 900 صحابه پاتې شو.
کله چې دغه وخت کې د عبد الله ابن ابی ابن سلول واپس کېدو نو د مدینه منورې د دوو قبیلو ډېر خلک وو، اوس او خزرج. په قبیله اوس کې بنو حارثه او په قبیله خزرج کې بنو سلمه. د دې دوو قبیلو بعضو خلکو اراده وکړه چې یاره موږ دې واپس شو، دا جنگ کول ګران دي بهر په میدان کې، ځکه کافران ډېر زیات دي او موږ ډېر کم یو. خو الله تعالی یې حوصله په ځای کړله او یو بل ورله ته به تسلي ورکړله. هغه اراده د واپس کېدو یې پرېښوده او حضور سره ملګري شول، مخ پړوان دې لاړل. یو پرې خپې ښویېدلې وي چې نه ځو جنګ نه کوو، خو بیا چې حضور پاک او صحابو ته چله د الله پیغمبر به ځي او موږ به پاتې کېږو، نو بیا همت او حوصله په ځای شوه. الله یې مدد وکړو، الله یې ملګري شو او د احد میدان ته ورسېدل. د احد غر ته خواته چې ورسېدل 3000 لښکر د کافرانو مخامخ موجود دي، صفونو کې ولاړ دي، خیمې یې یو خوا بل خوا لګولي دي، ښځې او سړي ولاړ دي په جنګ تیار. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ډلې ډلې کړل او صفونه یې جوړ کړل، لښکر یې جنگي شکل کې تیار کړلو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لښکر د جنگ جنډا مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ له ورکړله. د صحابو یو ډله داسې وه چې هغې سره تورې نه وي، اسونه هم ورسره نه وو، ډالونه هم ورسره نه وو، تش تور وو، چا چوکې راغېشتې او چا لرګي راغېشتې، بې اسلحې وو. دغه یو ډله حضور پاک د جنگ تیاره کړله او خپل تره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ته د دوی مشري ورکړله چې تاسو به دا جماعت دا ډله به ستاسو په اختیار کې وي او تاسو یو طرف یې ورته وکړو چې تاسو به د دې طرف نه جنګېږئ. د احد په غر کې داسې بره طرف ته یو غونډۍ وه، د هغه غونډۍ نه د حملې کېدو امکانات وو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ راغوستو او هغه ته ماهر ترین غشي وشتونکي تیرانداز نشانه‌باز تکړه صحابه 50 کسان یې ورله ورکړل، وی دا ځان سره کو دغه غونډۍ ته وخېجه. او حضور پاک دې د 500 کسانو دې ډلې ته وی چې تاسو به په دغه غونډۍ اوسېږئ، لاندې به نه راکوزېږئ. که موږ ته فتح ملاوېده به تاسو دغلته یې، که شکست ملاوېدو به دغلته. بعضو روایاتو کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دومره قدرې ووي که مونږه شکست وخوړلو مونږه شهیدان شو او مارغانو زمونږه غوښې شکولې، بیا به هم تاسو د دې غونډۍ نه نه راکوزېږئ، دغه ځای کې به دې غونډۍ کې. او بعضو نورو صحابو ته د لښکر د بعضو ډلو مشري ورکړله، ترتیب یې جوړ کړلو. دغه 50 صحابه دغې غونډۍ ته وختل. مسلمانان ډیر په ایمانی جذبه او په جوش کیو، د الله تعالی مدد ورسره شامل حال شو او جنگ شروع شو. کله چې جنگ شروع شو نو د جنگ نقشه یکدم بدل شوله، کافران په تیښته شو، شکست یې وخوړلو او مسلمانانو ته الله تعالی بری ورکړلو. په لږ ساعت کې کافران تیتر بیتر شو، څوک په یو تښتېدل څوک په بله تښتېدل او وی کافرانو چې شکست وخوړو او په تیښته باندې شول نو هغه کمې ښځې چې د دوی سره راغلي وي چې موږ به دوی له پیغور ورکو او دوی به راګرمو، وی هغوی په خپو کې ګونګړوګان اچولي وو، پازیبونه د شړنګاري دپاره، دا ډمې یې اچوي صیبه. نو هغه پنسي اوچتې کړې وي او هغه ګونګړوګان او هغه پازیبونو یې شړنګار کول او د سړو نه یې مخکې منډې والي تښتېدل صیبه. د جنگ نقشه الله تعالی مسلمانانو ته فتح حاصل شوله او کافرانو ته شکست. کافران تیتر بیتر شول، یو خوا بل خوا او تښتېدل. مسلمانانو چې دا کیفیت ولیدو چې کافران په تیښته شو نو نورم پکې جوش راغی، نورم پکې جذبه راغله. څه مسلمانان کافرانو پسې شو چې لږې منډې تې خلاصې کړي او څه په هغه میدان کې د کافرانو نه چې کوم غنیمت پاتې شوی و، جنګي سامان، اسلحه، اسونه وغیره، د هغه غنیمت په راټولولو باندې لګیا شول چې غنیمتونه راغونډ کړو. دا بره چې په غونډۍ باندې کوم 50 کسان ناست وو، دغه صحابو چې دا منظر ولیدو چې کافران وتښتېدل، مسلمانان لګیا دي غنیمتونه راټولوي، نو دغه صحابو دا مشوره وکړه چې ځای مونږ هم ورځو، دا ملګري چې کوم زمونږ لګیا دي غنیمتونه راټولوي، مونږ به د دوی سره مدد وکړو او غنیمتونه به راټول کړو. عبدالله ابن جبیر چې دغه صحابو مشر و د دغه ډلې، هغې ته یې وی چې نه قدم وانخلې د دې ځنه. حضور پاک ویلو که فتح وي او که شکست وي تاسو به غونډۍ خالي نه پرېږدئ او نه به کوزېږئ.
پدې کې اکثر مرګرو دا رای ورکا چې هغه خو حضور پاک د دې دپاره ویلي وو چې کافران جنگ وي او جنگ کېږي دلته سیبه اوس خو به جنگ خلاص دی او مسلمانانو ته فتح میلو شوله او کافران هغه دي وتښتېدل بس اوس پکې څه نشته او فتح میلو ده ځای چیزو لاندې عبدالله ابن جبیر او بعضو مرګرو ورته وي چې هلکه نه ځو حضور پاک وي چې نه به راکوزېږې خو ډېرو مرګرو ونه منله او یو کم سلویخ کسان د غونډې نه لاندې راکوز شول او عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه سره صرف 10 کسان یعنی ټول 11 مرګري په دغه غونډې باندې بره پاتې شول او نور لاندې کوز شول صحابه لګیا دي غنیمتونه راغونډي او په دغه خوشحالۍ د جنگ فتح او خوشحالي مناوي خالد ابن ولید چې دغه وخت کې لا مسلمان شوی نه و کافرو د کافرانو یو لویه ډله لښکر ورسره او د احد د غر نه د شا په طرف باندې روانو تیښته کوله چې داسې د احد د غر نه شاته وکتل ویدي په جنګونو کې ډېر ماهرو ډېر ذهینو ډېر بهادرو ډېر تکړه او ډېر چالباز د جنگ چلونه ورله ډېر چلو هنر ورله ډېر ورتلو چې دا غونډه ولیده چې د احد د غر غونډه خالی ده وی مرګرو ته وی چې راځه څه پته لګي که زمونږ دا شکست په فتح بدل شي نو 11 کسان بره په غونډه صحابه موجودو دا لوی لښکر د خالد ابن ولید چې کله د احد د غر نه د شاته طرف نه په دې غونډه راوختو نو دې 11 صحابه یې چې څومره مقابله کولی شوه ویې کړله او دا 11 په 11 په دغه ځای کې په دې غونډې شهیدان شول کافران پہ بر شل زورور شل او بر غونډې ته وختل صحابه لاندې په میدان کې دي کافران بر د غر سر ته شول نو کافر بر شول او صحابه لاندې شول د هغه ځای نه پې هغه کافرانو غشي ورول شروع کړل په صحابه نو صحابه خو ډالونه غورځولي وو تورې غورځولې وي خالي لاسو غنیمتونه یې راغونډول او د پاسه نه پې د کافرانو د غشو باران شروع کړو هغه کم کافران چې چار چاپېره تښتېدل هغوی هم را واپس شول او هغوی پې د هغه طرف نه حمله وکړه مسلمانان په منځ کې راګیر شول صحابه راګیر شو حضور پاک صلی الله علیه وسلم هم راګیر شو وی کافرانو گزارونه کول د بره نه هم او د لاندې نه هم د مسلمانانو فتح په شکست بدله شوله عارضي طور باندې عارضي شکست مسلمانانو ته ملو شو او د کافرانو شکست په عارضي فتح باندې بدل شو او مسلمانان ټول تتر بتر شول صحابه څوک په یو خوا شول تیښته باندې شول څوک په بل خوا څوک په بل خوا او د جنگ هغه نقشه غونډه بدله شوله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اوسپنې یو ټوپۍ په سره کړې وه چې جنگ کې به استعمالېده نو هغه د حضور پاک هغه ټوپۍ د اوسپنې ماته شوه او په هغې کې یو دوه د اوسپنې غاښونه هغه د حضور پاک په سر مبارک کې ورننوتل سر نه وینې روانې شولې د حضور پاک د احد په جنگ کې په دې جنگ کې په دې عارضي شکست کې د کافرانو د گزار د لاسه د حضور پاک غاښونه مبارک شهیدان شول او وینې پرې راغلې وی حضور پاک باندې دومره کمزوري راغله او وینه دومره زیات لاړله چې حضور پاک باندې بېهوشي راغله او قریبه وه چې را پرېوتې وي یو صحابي اوږه ورکړه په لاس کې ونیولو صاحبه حضور پاک یې ونیو دغه وخت کې چې صحابه بالکل چار چاپېره شول نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دا آواز به بار بار کو یا عباد الله الی یا عباد الله ای د الله بندگانو ما طرف ته راشئ د جنگ میدان ته راشئ مه ځئ یو خوا بل خوا ودرېږئ او کلک مضبوط ودرېږئ اوه صحابه کرام د حضور پاک سره چار چاپېره جان نثاران په دغه وخت کې موجود وو او نور صحابه یو خوا بل خوا خواره شوي او جنگ شروع د حضور پاک غاښونه مبارک شهیدان شول او وینه دومره لاړه چې بېهوشي پرې راغلې وه وی دغه دوران کې یو شیطان آواز وکړو ان محمدا قد قتل بېشکه محمد ووژلی شو قتل کړی شو نعوذ بالله چې ستاسو هغه محمد اول وی د صحابه غوږونو ته چې دا آواز ورسېدو د صحابه حوصلې نور هم ښکته شولې خپې یې وښوېدلې او داسې ورته محسوسېده لکه چې د خپو د لاندې ځمکه تښتېدلې وي نه وي بالکل بېدمه شول او ساکت خاموشه پاتې شول د خپو لاسونو نه دم ووتلو او کافران نور هم زړور شول
دې دوران کې د حضور پاک صحابه دومره د قربانۍ د جرأت او د بهادرۍ یو منظر پیش کړی دی چې داسې د بهادرۍ منظر بل چا نه دی پیش کړی. کله چې دا کیفیت را پیښ شو او حضور پاک دوه صحابه ونیولو، حضرت ابوبکر صدیق او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. حضرت ابوبکر صدیق د شان نیولیو او حضرت علی ورته خپې نیولې وي او داسې د احد د غر لمنې طرف ته یو سیټ ته حضور پاک بوتللو. وی کافرانو غشي ورول او یو حمله یو لویه چپه د کافرانو را روانه وه، په حضور پاک باندې غشي ورول او حمله یې کوله. حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ چې دا منظر ولیدو، وی خپل ډال یې لاس کې نیولیو، توره یې وغورځوله، راغی او د حضور پاک مخې ته ودرېدو او د کافرانو غشي ورېدل چې ابو دجانه د سر نخپو پورې په غشو باندې غلبیل شو او د حضور پاک مخې ته ولاړو. د حضور پاک غشي یې په ځان باندې منی کول، ډال یې مات شو، توره وغورځېده، تر دې چې ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ شهید شو د حضور پاک د پاره خپل سر قربان کو. یو بل صحابي دی حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ ویده چې د ابو دجانه ولیدو چې وغورځېدو، رامنډه کړل او د حضور پاک مخې ته دقسې ودرېدو، لاسونه یو خوا بل خوا خواره کړل چې کافرانو غشي ورول دا به په لاسونو باندې په خپو او په خپل وجود باندې رامنې کول، تر دې چې حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ شهید شلو. بیا بل صحابي راغی، داسې په نمبر راتلل، 11 صحابه د حضور پاک مخې ته جام شهادت نوش کړلو او غشي په خپل ځان باندې خپل وجود یې هغه چې کوم دی غلبیل کو او په وینو کې لت پت شهیدان شول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې لږ هوش راغی، حضور پاک ودرېدو او د حضور پاک درو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ وی د دوی आवाज ډیر اوچتو. حضور پاک عباس ته وی چې کاکا جانا आवाज وکړي خلکو ته چې راشه. وی هغه حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ आवाज وکړو او په یو اوچت आवाज باندې چې د الله محبوب پیغمبر تاسو ته आवाज کوي، اے د الله بندگانو راشه په میدان جنگ کې ودرېږئ او جنګېږئ د کافرانو سره، حوصلې مخکته پورته کوئ او شکست مه خورئ، د الله مدد تاسو سره دی، د الله فرشتې د ستاسو سره دي. یو اوږد وعظ یې وکړلو د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ په دې خبره باندې صحابو کې بیا جذبه را بیداره شوله، د حضور پاک مخ مبارک یې ولیدو، आवाज یې واورېدو، صحابه بیا جذبه کې راغلل او بیا را پاسېدل او بیا را جمع شول، رو را یوځای شول او د کافرانو سره جنګېدل تر دې چې کافرانو ته الله تعالی واپس شکست ورکړلو او مسلمانانو ته الله تعالی واپس فتح ورکړله. لیکن دغه صحابو چې کوم په غونډۍ ناستو هغوی د غلطۍ د وجې نه په دې جنګ کې اویا لوی صحابه کرام شهیدان شول، تر دې چې د حضور پاک ترو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه په دې جنګ کې شهید شلو او هندا د ابو سفیان ښځه وه، وی دې ځان سره د ښځو یو جماعت او یو ډله ودرولې وه او اشعار به وي هغه د خپلو سړو او د ښځو هغه جوش او جذبه او غیرت په هغه اشعارو باندې راوچتو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د دغه ښځې د دغه اشعارو په جواب کې داسې وي، اللهم یا الله اصول بک، ز جنگ کوما ستا په مدد سره، ز دا جنگ کوما اقاتل بنصرک، ز دا جنگ کوم یا الله ستا په مدد سره، یا الله ستا د دین د پاره لګیم، ستا د بندگانو د پاره او ستا د رضا د پاره لګیم، یا الله ته زمونږه مددگار شه او تر سره خپل مدد شامل حال کا. د الله مدد راغی، فرشتي راغلي او د جنگ نقشه الله تعالی یو پیر بیا بدل کړله، مسلمانانو ته الله تعالی فتح ورکړله او کافرانو ته الله تعالی شکست ورکړلو. دا د وړوکي اختر اوه مروز وه، د وړوکي اختر اوه مروز وه او د هجرت دریم کالو د سبا وختو، د سبا په وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل کور نه راووتو او مؤمنان مسلمانان هم د ځان سره کړل او د جنگ دپاره په جنگي مورچو کې یې کینول. په دې دوه آیتونو کې دا مختصر غونډې کې منظر بیان شوی دی، باقی د جنگ احد د واقعاتو لږ تفصیل دی انشاءالله سبا او بل ورځ درس کې بشي. وَإِذْ غَدَوْتَ او یاد که هغه وخت چې راووتلې د سبا په وخت کې ته من اهلکه د خپل کور نه، دلته لفظ د اهلکه راوړلو،
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د الله تعالی حکم راغی او د جنگ میدان او منظر را پیښ شو حضور پاک بال بچ بیبیانې هر څه شاته کړل کور هم پرېښودو د الله په حکم باندې سر قربانول الله د احد میدان ته ووتل. مسلمان ته پکې درس دی مسلمانه د الله حکم راشي که د تبلیغ دپاره وي که د جهاد دپاره وي که د سیاست دپاره وي که د علم دپاره وي چې د الله حکم او د پیغمبر طریقه راشي کور هم پرېږده بال هم پرېږده بچ هم پرېږده مال هم پرېږده اولاد هم پرېږده او د الله په حکم باندې سر قربانولو ته تیار شه اوزه میدان ته مخ پړوان دي ځه نو د الله مدد به سره شامل حال وي. و اذا غدوت او یاد که هغه وخت چې راووتلې ته د سبا په وخت کې من اهلک د خپل کور نه تبوئ المؤمنین کینول تا مؤمنانو لره مقاعد للقتال د جنگ د مورچو په ځایونو کې والله سمیع علیم او الله تعالی اوریدونکي ذات دی باخبره ذات دی ستاسو دا خبرې هم اورېدلې او ستاسو دا هر څه یې لیدل کتل. اذ همت طائفتان یاد که هغه وخت چې اراده وکړله یو دوه ډلو منکم د ستاسو نه ان د دې خبرې تفشلا د تفشلا خپله معنا ده چې بزدلي اختیار کی ته به یې داسې معنا کې ان تفشلا چې اراده وکړي د واپس د تلو د جنګ نه کولو اراده وکړي والله ولیهما او الله تعالی دوستو د دغه خلکو مدد کوونکي او د دغه خلکو وي د اوس او د خزرج خلکو چې به دا آیت وي نو اول به ویریدل چې الله تعالی موږ نه خفه شوي دي ناراضه شوي دي موږ ته تنبیه اورولې ده چې تاسو بزدلي وکړله او بي چې ورپسې به دا آیت وي والله ولیهما الله ولیو دوستو د دې دوانو ډلو او د دې خلکو نو بیا به ډېر خوشحاله شو چې الله موږ ته الله زموږ دوستۍ اعلان کړی دي او موږ ته خپل دوست ویلی دي. والله ولیهما او الله تعالی دوستو د دې دوانو ډلو وعلى الله او په الله تعالی باندې فلیتوکل المؤمنون پکار دي چې مؤمنان توکل او بروسه وکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.